السلام علیکم ملګرو. ډیره خوشایند خبره ده زموږ په منګل آباد کې دا ترانسفارمران راغلي دي. نن غالبا 4 دي که 5 تاریخ دي فروری، پر 8 تاریخ الیکشن دی. اوس زه په خبر نه یم دا ترانسفارمران د چا دي، د کومې پارټۍ دي. یقینا به ایم د سیاسي پارټیانو ترانسفارمران وي. دا وختي هم دلته ولګېدل، ترانسفارمران راغلي ډیر دي. اوس دلته خبره دا ده چې دا ترانسفارمران لګوي څوک، د دغه مقصد څه شی دی؟ آیا دا د رشوت په تور لګوي که دا د خدای دپاره را لګوي تر دا ووټو 2-3 ورځې دمخه؟ اوس خو موږ نور نه یو په خبر دا ترانسفارمران دي د چا راوړي، چا دي، ولې دلته دا ته راذموار نه دی ورته ولاړ چې دا د فلاني پارټۍ دي یا د فلاني جومات دي. نو د الیکشن کمیشن واضح اقامات خدای دي چې 40 ورځې هېڅوک هم دا ته را دغه نشي کولی چې موږ راروېدلي دي یو سیاسي جومات. اوس په خبر نه یم چې دا د سیاسي جومات که دغه دي دا ترانسفارمران دي نوي نوي. تقریبا ډېر خلک بیا دا وایي دغه ترانسفارمران دي یا پر اوښ کال چې پټ سوي ول یو ځای. نو موږ په دغه ثبوت نه لرو، بغیر بې ثبوته خبر کوونک نه ده ښه. دغه کمبې دغه دي، دا تارونه دي، ترانسفارمران یې نور هم راوړي وو. هغه ورځ موږ د دغه کوریج نه کوي وه. دغه ترانسفارمران دي دا په منګل آباد کې، دا یې اوس نوی لاین روان دی، نوږې کمبې دي. نو اوس په خبر نه یو چې دا د ووټ دغه دی که بل شی دی. دغه نوی لاین روان دی. دا باید چې تحقیقات وشي چې دا لګژ څه طرف څه دغه لګژ. خو بهرحال یوه خواته چې وګورو خوشایند خبره د ترانسفارمران لګژ، بله خواته چې وګورو چې آیا دغه په کم دغه لګژ دا اوس موږ ته یو د رشوت په تور یې را لګوي که دا د خدای دپاره لګژ. دوی سره زموږ فکر دی. که زموږ فکر وایه نو خو وختي بیا لګولی، دا نن تر ووټ 2 ورځې دمخه څنګه لګژ؟ نو د دغه تحقیقات په کار دي. مهرباني ډېر. دغه ترانسفارمران خوایتې ولیدل چې دا د خانوزۍ په منګل آباد کلي کې ورلګژي. دا نو یقینا ډېرو په خانوزۍ کې ډېرو ځایو لګژي. بقاب د یو چا چې 15 ترانسفارمره راغلي دي. اوس دلته زه یو سیاسي خبره نه کوم، نه زه په سیاست ډېر پوهېږم. دغه یو شی دی مازې چې دا ترانسفارمران را لګژي خاص تر ووټ 2-3 ورځې له مخه. دا یا موږ ته د رشوت په تور را لګول کېږي که دا د خدای دپاره را لګوي. دویمه خبر دا دلته زموږ د ترانسفارمرانو ضرورت نشته، ګسه که ترقي کېږي. دلته زموږ مین ضرورت دی زموږ بجلیان یې نشته. ترانسفارمران په منګل آباد په خانوزۍ کې ډېر دي، تقریبا په 2-3 کورو ته یو ترانسفارمر پروت دی. اوس اوله خبر خو دا ده که دا موږ ته زه یو سیاسي اړخ نه ټچوم، نه یو سیاسي خبره کوم، که دا موږ ته یو سیاسي جومات د رشوت په تور را لګوي، نو د الله او د الله د رسول خبره خو ته معلومه ده چې رشوت دینې او لینې والا د هغوی ټکانه کمه یوه ده. او که د خدای دپاره را لګوي نو تل دا ترانسفارمرانو زموږ ډېر ضرورت دی. زموږ صفا ښایسته سپینې اوبو برمې او زموږ چې دا کم پیپونه دي د دغو بدلېدنګ د ګردې علاقې د ډېرو خلکو نلکې نه ورځي، د څښنګ اوبه نه لري. او ډېر خلک بیا نلکې ورځي خو پیپونه هر ځای کې پټاو دي، مردارې اوبه ورځي، هغه بالکل د ډېرو ناجوړیانو سبب ګرځي. اوس زه له ګردو خلکو زه دا خواست کوم که دا ترانسفارمر له وجې ته یو چا ته ووټ ورکوئ خو بالکل یې مه ورکوئ، ولې ته د هغه رشوت لینې او دینې والا په خلکو کې راځئ. که د یو چا نظریه ده له یو چا سره له یو چا له کرداره مطمئنه دي، هغه کاره پاټوي، بالکل یې ورکوئ. سته یې ګسه یو سړی خوښ دی، یو جومات مو خوښ دی، یو شخصیت مو خوښ دی. او بله خبر دا د زموږ دپاره دلته د تعلیمي ادارو ډېر ضرورت دی. زموږ تعلیم بالکل ختم دی، زموږ امن و امان زره چپ دی، غلاوې شروع دي، دلته نشې شروع دي، د هغه د روکتام ډېر ضرورت دی. بجلیانې که زموږ له سره راځي نه نو تر ووټه یو ورځ 2-3 له مخه دا تره
یو دم اچانک کار کونګ او دا تر انقلاب راتګ چې یو مخ ټرانسفارمران لګیږي نو باید چې زموږ خپل ضمیر په ټرانسفارمر په شمسي په پایپ نکو خرڅ موږ خودداره باضمیره قوم جوړ سو موږ یو څوک د 15 کالو حساب چې هر چا دلته حکومت کړی دی له هغه ځای واخلو چې تا زموږ د تعلیم دپاره زموږ د صحت دپاره زموږ چې کومې وعدې تا کړي وي د هغه دپاره تا کوم کار کړی دی دغه کشني کشني شیان په دا باید چې سړی خپل ضمیر خپل ایمان نه کړي خرڅ نه ځان په رشوت لینې او پر دینې والا کې ځان حساب کړي نو باید چې موږ باشعوره ژوندی قوم له ځانه جوړ کړو دغه ترا شیان موږ اګنور کو او دغه ترا په دغه ترا کشني کشني رشوتو کې موږ ځان وکړو زه خبر نه یم زه د هیڅ جماعت خلاف نه ګایږم دا چې د هر چا دي دا تحقیقات کول پکار دي دا چا راوړي دي دا د چا له طرفه دي یا دا یو سرکار په تر انتخاباتو 2-3 ورځې له مخه رالګوي که دا د یو پارټۍ غه دي نو د دغه تحقیقات باید چې وشي او زه له ټولو غیرتمندو له ټولو باضمیرو کارکنانو د هرې پارټۍ چې د هغو زه دا درخواست کوم چې د دغه ټرانسفارمر په مد کې که د هرې پارټۍ دي که یو چا ووټ درځه وغوښتلی باید چې ته یې نه کوي ور ولې دا حرام دی که بل دا ترا کار دی چې زموږ ته دغه د یو پارټۍ زه مطمئنه یاست له هغه زه د هغه کردار ته خوند درکوي له یو شخصیت هم هغه ته بالکل هر سړی آزاد دی باید چې ووټ استعمال کړي مګر دغه ترا کارونه چې یو دم تر ووټ 2-3 ورځې له مخې دا یقینا زموږ د تباهۍ سبب ګرځي باید چې موږ راپورته سو ویښ سو او د دا ترا شیانو غندنه وکړو ډیره مهرباني که چا خوا بده سوي زه ډیر معذرت غواړم